نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. رسول الله صلی الله علیه وسلم دیوی بلی خبره تذکره هم بیان کړی دا هغه دا کهانت. د کهانت معنی دا د غیب خبره بیانول. د جاهلیت په زمانہ کې د کهانت ډیر زیات چرچا وا او خلک به د کاهن سړي طرف ته ډیر زیات متوجه کېدل او دو بیا د غیب خبرې ورته بیانولې، خلک به گمراه کول. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې خبرې ډیر زیات تردید بیان کړی ده او احادیثو کې د دې خبرې ډیر زیات وعید راغلی ده. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دا بیانوي وای نبی علیه الصلاۃ والسلام دا خبره بیان کړې ده: من اتا کاهنا او عرافا فصدقه بما یقول. وای کوم یو کس دا چې کاهن سړي تراشي یا عراف سړي تراشي او د دو د خبره تصدیق وکي فقد کفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې چې کوم شی را نازل شوی ده د یغه شی ټول تکذیب کړی ده، د یغه ټول شی چې کومه ده یغه انکار کړی ده. او دا سه حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه دا فرمایي: من اتا عرافا او کاهنا یؤمن بما یقول. وای کوم یو سړی دا چې کاهن سړی تراشي یا عراف سړی تراشي او د په خبره باندې ایمان راوړي، د خبره تصدیق وکي، فقد کفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم. بیا په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې چې کوم شی را نازل شوی ده د سړی د یو ټولو شیانو انکار کړی ده. او دا سه حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه د بل ځکه دا خبره بیانوي: من اتا ساحرا او کاهنا او عرافا فصدقه بما یقول. وای کوم یو سړی چې جادوګر سړی ته ورغی یا کاهن سړی ته ورغی یا داسې عراف سړی ته ورغی او د دې خبره تصدیق وکیا فقد کفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم. بیا په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې چې کوم شی هم را نازل شوی دی د سړی دغه ټولو شینو انکار کړی دی. دغه نه دا معلومه شو چې کهانت دا ډیر بد مرض ده او کاهن سړی د خلک گمراه کوي، سی خلک ته نه راولي. د عراف مطلب دا ده چې هغه کاهن هغه سړی چې خلکو ته د تیر شوی زمانه د غیب متعلق کوم خبرې دي هغه خلکو ته بیانوي. مثلا د چانه یو شی چا پټ کو او بیا هغه خبره ورته بیانوي، وای دا پټ کړی چا د غل څوک ده او کوم سامان پټ کړی د تیر شوی زمانه وي، هغه خبره چې د غیب سره تعلق وي هغه خبرې د خلک ته بیانوي او رښتیا کوي ورته. او داسې کاهن هغه سړی ته وایي چې د مستقبل په یو وخت کې د یوې خبرې د کېدلو هغه د غیب متعلق چې کومې خبرې وي هغه خلکو ته بیانوي چې مطلب را روانه میاشت کې به دا کار کېږي، را روان کال کې به دا کار کېږي او را روان تاریخ کې به دا کار کېږي. بهرحال په بعضو روایتو کې دا خبره ده چې دا کاهن او عراف دا دواړه یو شی دی. کاهن چې کومه ده یو قسم ده. نو بنیادی خبره دا ده چې کهانت د یو بد مرض ده. مونږ تاسو ته هم پکار ده چې داسې مرض نه خپل ځان وساتو او کچیرته هم داسې کاهن وي یا عراف وي یا داسې ساحر سړی وي دغه نه موږ تاسو خپل ځان هم بچ کو او د خپل کور وال بچیان ښځې ټول ځینې بچ کو.